بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة رکوع نمبر 19 بوایو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. کسانو چې ایمان مو راوړی دی، امداد وغواړئ په صبر او په مانځه سره. ان الله مع الصابرین، بېشک الله د صبر کوونکو سره دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. موایه تاسو هغه چاته چې قتل کړی شوي دي په لاره د الله کې چې دا مړه دي، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکې ژوندي دي دوی لیکن نه پوهیږئ تاسو ته شعور نشته. ولنبلونکم بشیء من الخوف، خامخا به مونږ تاسو ازمیو د څه څیز په خوف سره، په یری سره، والجوع او د لوږې سره، ونقص من الاموال والانفس والثمرات او د نقصان د مالونو او د نفسونو او د میوونه. وبشر الصابرین، او زیری ورکه صبر کوونکو له. الذین، هغه صبر کوونکي، اذا اصابتهم مصیبة، هر کله چې ورسیږي دوی ته مصیبت، قالوا انا لله وانا الیه راجعون، نو دوی وایي چې بېشکه مونږ د الله یو او مونږ به الله ته واپس تلونکي یو. اولئک علیهم، دقه خلق دی چې په دوی باندې صلوات من ربهم ورحمه، مهربانی دی د خپل رب د طرف نه او رحمت به وي. واولئک هم المهتدون، او هم دغه خلق دی چې دوی په هدایت دي. ان الصفا والمروة من شعائر الله، بېشکه صفا او مروه د الله د نښونه دي. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، پس څوک چې اراده وکړي د حج د بیت الله، یعنی د الله د کور د حج کولو، او یا عمره وکړي، پس نشته دی ګناه په ده باندې چې طواف وکړي، سعی وکړي. طواف مطلب سعی وکړي په دې دواړو کې، یعنی د صفا او مروه سعی وکړي. ومن تطوع خیرا فإن الله شاکر علیم، او څوک چې په خپله رضا سره څه د نیکۍ کار وکړي، نو بېشکه الله قدردان دی او ښه پوهه دی. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بېشکه هغه کسان چې دوی پټوي هغه چې نازل کړي دي مونږه د واضحه نښونه، د واضحه حکمونو نه، والهدى او د هدایت نه، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، وروسته د هغې نه چې بیان کړي دي مونږ د خلکو دپاره په کتاب کې. اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون، دغه خلک دی چې په دوی باندې لعنت وایي الله، او لعنت وایي په دوی باندې لعنت ویونکي. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر هغه کسان چې توبه یې ویستله او د خپلو عملونو اصلاح یې وکړله او بیان یې کو حق، فاولئک اتوب علیهم، پس دغه خلق دی چې زه به رجوع وکم د رحمت په دوی باندې. وانا التواب الرحیم، او زه توبه قبلونکې او رحم کوونکې یما. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، بېشکه هغه کسان چې کافران دي، یعنی کفر یې کړی دی او مړه شي دوی او یې د کفر په حالت کې، اولئک علیهم لعنة الله والملائکة والناس اجمعین، دغه خلق دی چې په دوی باندې د الله لعنت دی او د فرشتو لعنت دی او د ټولو انسانانو لعنت دی. الله دې موږ ټول په امان کړي. خالدین فیها، همیشه به دوی په دې لعنت کې، لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، نه به سپک کړلی شي د دوی نه عذاب او نه به دوی له مهلت ورکړلی شي.
وإلهکم اله واحد او معبود ستاسو معبود یو دی لا اله الا هو الرحمن الرحیم نشته بل معبود مگر هم هغه الله دی چې هغه رحمان دی او رحم کوونکی دی رحیم دی. اوس الله رب العالمین په دې رکوع کې چې د امامت دا لوی منصب ما تا ته حواله شو نو الله پاک پسې په دې رکوع کې فرمایي چې دا د الله تعالی د دین د قائمولو دا درون خدمت چې ستاسو دپاره فرض شو په دې امت باندې فرض شو. نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو دا کار ما تا ته حواله شو نو د دې درون خدمت دپاره چې د کم طاقت ضرورت دی په دې خبره ګورې ځان پوهه کوي چې د کم طاقت ضرورت دی نو هغه به تاسو ته په دوو څیزونو کې حاصلیږي. یو دا چې د صبر صفت په ځان کې پیدا کوي په هر لمحه د صبر ماده په ځان کې پیدا کوي که کورنۍ ژوند دی که بهر ژوند دی که د خدای د دین دعوت ورکې ظاهره ده د دې ټولو کارونو دپاره چې کوم څیز دی نو هغه څه دی صبر په ځان کې به د صبر ماده پیدا کوي. او دویم الله رب العالمین فرمایي په ځان کې به د مانځه صفت پیدا کوي د مونځ په ذریعه به خپل ځان مضبوط کوي. مونځ د الله تعالی سره ملاقات دی د الله تعالی یاد دی نو الله فرمایي چې په مونځ او په صبر سره به تاسو د دې ښایسته کار پیغمبرانه میشن دا الله د پیغمبرانو کار چې ما تا ته حواله دی ما تا دا کار کو الله به مونږ د قیامت په ورځ الله دې رحم وکړي الله دې خپله مهرباني او خپل فضل وکړي چې ما تا د پیغمبرانو شهیدانو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې د قیامت په ورځ راپاسو نو د هغې دپاره به صبر کو او څه به کو مونځ به کو. ډېر شي خبرې به راته خلک کوي دا لا ځان ته دا وایي دا لا قرآن اوري دا لا دا چل کوي ډېر شي که دې کم خیال چې بنده قرآن او حدیث شروع کړي نو که نور خبرې یې او که نه خو تا ته به خلک اقه خبره کوي که نه په لومړی به یې درته ږدي ته لا قرآن وې ته لا اجتماع له ځې ته لا مدرسې ته ځې ته لا دا چل کې ته لا علم کړی دی که نه دا نمونه پیغورونه ډېر زیات او دا شیطان خلکو په دې خوله باندې راولي. وړوکي شانتي هغه لطیفه به ورته ووایم یو سړی و په سیکل باندې روان و په سیکل روان و نو مخ ته یو کس له مخې له ورغی نو سیکل تې ګډوډ شو بس هغه سره وجنګېدو دواړه راړتاو شو نو هغه سیکل والا غټه غټه ګیره وه نو دا کم کس چې سره وجنګېدو ورسره نو هغه کس ورته وایي دې لوی ګیرې ته دې وګوره وایي سیکل نشي چلولی نو هغه ورته وایي سیکل خو زه چلوم زما ګیره خو سیکل نه چلوي نو خبره دا ده چې په دغه وخت کې جو هغه ته په ثابت وجود کې ګیره ور په دغه شو ځکه چې ګیره یې لویه وه که نه نو دا خو یي چې ته د الله تعالی د دین څه خدمت هم کوې که نو تا ته به خلک په نوړی دقه خبره ږدي خو هغه هم ښکلی جواب ورکړو چې ګیره خو مې سیکل نه چلی زه سیکل چلوم که نه خو د هغه دې خبرې ته وګوره چې دې لوی ګیرې ته وګوره سیکل نشي چلولی که نه نو مطلب دا دی چې دا پیغورونه دا به خلک کوي هر قسم او موږ ته به هم ښه پوره تکلیفي وایي د کور نه او د کارونو نه او د تلې راغلي نه او د هر څه نه ځان وزګارول او د الله قرآن له وخت ورکول او د الله تعالی دین خورول ظاهره ده دا خو د الله د مینې نظر دی که نه نو الله پاک دې ما تعالی د قدر کولو توفیق او طاقت راکړي او په صبر ماده به په ځان کې پیدا کړو. بل مونځ د الله سره ملاقات دی نو د دې به هم ډېر اهتمام کوو 5 وخته مونځ تهجد مونځ دغه شانتې د چاشت د اشراق دا مونځونه اکثر ملګري تپوس کوي که نه د اشراق مونځ کم ټیمه پورې دی د ساخ مونځ کم ټیمه پورې دی نو د اشراق مونځ خو چې څنګه نور راوخیږي هغه تاسو په دې خپلو موبایلو کې دی بچوړو ته ووایئ واړه پوهېږي وایي دا ماله دغه نقشه چې ده وایي زما په دې موبایل کې بالکل په دې پرنټ باندې ولګوئ په دې اولني په دې سکرین چې څنګه کولاوې که نه په دغه ځای کې ځان ته کېدی د مانځه تصویر دې پې ورکړي د جومات یا څه دې پې ورکړي نو تاسو به هغه کلیک کوئ نو تاسو ته به وایي چې نن به په دې ټیم سحر نور راخیږي نن به په دې ټیم سبا کېږي نن به په دې ټیم ماسپښین کېږي د خپلې علاقې نوم ورسره ورکوئ په دې نټ کې په دې موبایل کې دا ټول کمالونه پراته دي خو چې واړه څوک پې پوهېږي نو تاسو ته به پته لګي چې نن په څه ټیم نور راخیږي او په څه ټیم پرېوځي او په څه ټیم به یي که نه نو چې کله نور راوخیږي دا خبره یاد ساتئ چې کله نور راوخیږي کم ټیم باندې نور زه درته ځکه نشم ویلی چې نن ټیم زه تا ته ووایم نو سبا به په د هغې نه په بل ټیم باندې راخیږي لکه نن په 6:30 بجې نور راخېتو ټیک شوه سبا به کېدی شي چې په 28 منټه د پاسه په دغه شپږ باندې راوخیږي که نه داسې رو روان دی دا به 15 ته داسې ته به رسي که نه نو چې کله نور راوخیږي
نو د نور د راختو نه نیمه ګنټه پس د اشراق مونځ دی. او چې څوک په دې خبره زما نه پوهېږئ جو نور ته ګورئ چې وریځ نه نور ته ګورئ چې د غرونو په څوک نور ولیدو په سرونو جو بس دقه د اشراق ټیم دی. لکه یو خو اسې رڼایي که نه لا ختلی نه نو په دغه وخت کې سجده نه کېږي د شیطان وخت دی چې دونه پوه شي چې ونور راوختو نو بس چې راوخېږي نو په دغه ځای کې په دغه ټیم کې دا اولنۍ ګنټه چې ده دا د اشراق د مانځه وخت دی. بیا پس د ګنټې نه بیا لکه نن سبا پاوباندې په باندې د اشراق مونځ کېږي که نه نو پاوباندې په باندې چې کېږي یا په نیمې باندې ښه ښکلی ټیم دی ټیک شو. نو د پاوباندې اتو پورې تقریبا داسې اشراق مونځ کولی شئ ټیک شو. بیا نو بیا په اتنیمي یا پاوکم په نهه باندې د ساخت مونځ شروع شي نو د 11 بجو پورې بیا کولی شئ ساخت مونځ وکړه. بیا پسې نفلونه وکړه صلات تسبیح وکړه قرآن ته کښېنه چې څه وي هغه کوه دا ټول وخت چې دی د عبادت دی کولی شئ صحیح ده. نو نفلونو سره هم اهتمام کوئ د خپلو مانځه سره سره نفلونه کوئ چې که د قیامت په ورځ باندې په فرضو کې څه کمی و نو الله به د دې نفلونو په ذریعه باندې پوره کوي. بیا الله فرمایي شهیدانو ته مه وایئ شهید نوم وایي شهید مطلب دا دی حاضر تاسو ته پته نشته دی خو د الله سره دوی ته خوراک میلاویږي د الله د عرش په قندیلونو کې د هغوی د شپې د دې روحونو ارامي ډېر زیات ښکلې زندګي ده د هغه جان د شهیدانو. شهید به د ځان سره د 70 کسانو سفارش کوي هغه چې مشرک نه او چې الله وغواړي. بیا الله فرمایي خامخا به تاسو ازمیم د سسیز په یره په لوږه په نقصان مالونو د ځانونو د میوو په نقصان سره خو د صابرو دپاره زیری دی. نو خبره دا ده په دې دنیا کې به کله بیماری راځي او کله به مالونه باغونه تاواني کېږي او کله به میوې او کله به دکان ته اور لګي او کله به څه او کله به څه لکه هر قسم کله وچ په وچه خلک ښه کاروبار روان وي او ناڅاپه څه دغه راشي او کله څوک به راشي او ستانه به ته به د چا سره پیسې انویسټ کړې او هغه به دنه وتښتی او ورک به شي او کله به مطلب خو هر قسم حالات چې کمه خبره به کوو که نه ټولو خلکو ته پته ده چې څه ازمایښونه دي په دې دنیا کې مالي لا دي او بدني لا دي او د بندیانو لا دي او د خپلوانو لا دي او هر قسم مصیبتونه پریشانۍ ازمایښونه خو الله فرمایي او بشیر الصابرین د صابرو دپاره زیری دی. او بیا صابره څوک دي چې تکلیف ورته ورسي نو دوی وایي انا لله و انا الیه راجعون. دا خبره نه چې څوک مړ شي جو خالي به انا لله وایو لوښی مات شو انا لله زه خفه شوم که نه بجلی لاړه انا لله و انا الیه راجعون. دغه شان څه د خفګان خبر مې واورېدو انا لله و انا الیه راجعون. دا په هر وخت کې وایي د دې ډېر لوی ثواب دی. الله دې ټول د ازمایښونو مصیبتونو نه په امان کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو سړي تپوس وکړو د الله د رسول نه صلی الله علیه وسلم وایي د الله رسوله په دنیا کې د چا ازمایش سخت دی وی فرمایل وی د پیغمبرانو. وګورئ ټولو پیغمبرانو زندګي راضي به د خیره حالات به وایو تاسو به حیران شئ چې دا خو د الله خوښ خلک ولې داسې په مصیبت کې وو که نه ولې داسې په تکلیف کې په دنیا کې. نو الله والا درجې اوچتی هغو خو د ګناه نه پاک خو الله والا درجې اوچتی. بیا تی تپوس وکړو د الله رسول بیا پسې د چا ازمایش سخت دی صلی الله علیه وسلم. نو فرمایي وایي د هغه چا چې چا په نبي صلی الله علیه وسلم لیدلی او ایمان یې پرې راوړي صحابه د هغو ازمایش هم ډېر سخت و. تاسو واورئ که نه بنده حیران شي د هغوی د زندګي ګوري د صحابو. بیا یې تی تپوس وکړو هغه سړي نو نبي صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې بیا پسې د هغه چا څوک چې د الله ډېر خوښي یعنی د الله خوښ خلک په دنیا کې په تکلیف کې په بیمارو کې په سختو کې د خلکو دا خیال دی چې دا کم بنده جو مالونه دی او مزید دی او ژوند استازات تیره جو دقه کامیاب دی دس چل نه دی صحیح ده که نه. د نبي صلی الله علیه وسلم نه الله پاک ته زیات نور څوک خوښ نه و. یتیم یې پیدا کو مور یې ته 6 کالو مړه کړه نیکه یې ته 8 کالو مړ کو بیا زندګۍ ته وګورئ که نه ټول ژوند په سخته نو دا ازمایښونه به راځي موږ به څه وایو انا لله و انا الیه راجعون. موږ ټول د الله یو الله ته به واپس کیږو. په دې سره صبر هم راځي او د دې څوک په دغه کې په تکلیف کې نو د دې ورد کوئ ذکر بار د دې کوئ الله پاک به دله صبر درکوي. بیا الله فرمایي چا چې صبر وکړو په هغو د الله مهربانۍ دی دغه خلک په نیغه لار دي. بیا الله پاک د صفا مروه ذکر دلته ځکه کړی دی چې صحابو تپوس وکړو چې دا صفا او مروه چې دی دا د مسجد حرام خواته 2 غونډۍ دي د دې ډېر لوی دغه دی تفصیل دی. بیبي هاجره چې وه د حضرت ابراهیم علیه السلام بیبي هغې د خپل بچي او د خپل ځان دپاره چې منډه یې وهله چې د هیڅ لقو دق صحرا ده او بچی مې وږی شوی دی او اوبه راسره خوراک ختم دی نو د بچي غم راغستی و چې زه څه وکړم. نو د مور د بچي منډه الله دونه خوښه کړه
دغه 7 منډې هغې وهلې دي او الله پاک په حج او په عمره کې دا لازم وګرځول چې په دې کې به تاسو سعی کوئ. نو صحابو تپوس وکړو ځکه چې دا په جاهلیت کې په دې باندې 2 بوتان پراته وو که نه، نو خلکو به بوتانو ته سجدې کولی، نو دوی ویرېدل چې هسې نه دا چېرته د جاهلیت خبره. نو الله ورته وفرمیل چې نه، هېڅ ګناه نشته، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، چې تاسو د دې صفا مروه په منځ کې منډه وهئ، سعی کوئ، نو دا ګناه نشته دی. لکه دا خو د بیبي هاجرې یاد دي، خلکو ته د شرک طریقه مشرکانو جوړه کړې وه که نه. بیا الله رب العالمین فرمایي چې کم خلق پټوي هغه حکمونه چې الله ورته واضح بیان کړي دي او د هدایت د راتلو نه پس، دغه خلکو باندې د الله لعنت دی او په دوی ټول لعنت ویونکي به لعنت وایي. نو الله دې امانو کې دا د یهودي عالمانو کار و چې مسلمانانو ته به د الله حکمونه په داسې طریقه باندې دغه کول چې خپله خبره به یې پکې جوړوله، دا به یې نه کول چې دې یهودیانو دا خبره واضحه کولې چې په تورات کې دا خبره ده، په دې کتاب کې دا خبره ده، نه، دوی به پټوله. او بیا الله فرمایي چې که په دغه یهودیانو کې چا توبه ویستله، ځان اصلاح یې وکړله، حق یې بیان کو، نو الله به په دوی رحمت تر توجه وکړي. لکه د الله رب العالمین سه یهودیان بدي خو نشي، څومره انعامات یې پې کړي، خو ځکه چې دوی ځان له دغه لاره خوښه کړه، جو الله پاک په دغه لار روان کړل. بیا الله رب العالمین فرمایي څوک چې کافران دي او په حالت د کفر کې مړه شو، توبه یې ونه ایسته، نو په دغه خلکو د الله او د فرشتو د ټولو انسانانو لعنت دی. الله دې موږ ټول په امان کې. او الله فرمایي ستاسو الله خو یو معبود الله دی، تاسو د هغه بندګي کوئ، د هغه نه سوا بل معبود نشته دی. دلته الله رب العالمین د کفر خبره کړې ده چې څوک کافران یې مړه شول د کفر په حالت کې، نو په دې خبره لږ شان ځان پوه کوي چې د قرآن په رڼا کې یو څو شکلونه دي د کفر. یو دا چې انسان د سر الله مني نه، او نه د الله اقتدار مني، او نه د الله پاک عبادت کوي، او نه دا خبره مني چې عبادت یې پکار دی، دا بنده کافر دی. دویم هغه بنده کافر دی چې الله خو مني خو د الله حکمونه نه مني او د عمل دپاره لازمي نه ګڼي چې ایبه که عمل کوي او که نه کوي، بس تش الله موجود دی او الله شته او نور دغه شانتې زندګي تېروي، هره کبیره او صغیره او هر قسم بد عملی کوي، او لکه صرف لا اله الا الله ویلي او نور ټول اعمال چې دي هغه لازمي نه ګڼي چې نیک عمل پکار دی، نو دا هم د کفر سره تشبیه قرآن ورکړې ده. او دریم دا چې د الله حکمونه منل پکار دي، دا خبره مني خو پیغمبران نه مني، داسې ډله موجود ده په دې انسانانو کې، نو دا کافر دی. پیغمبر څوک نه مني هغه هم کافر دی. او څلورم په پیغمبرانو کې چې څوک فرق کوي، دا منم او دا نه منم، یهودیان وایي موسی علیه السلام منم، نبی صلی الله علیه وسلم نه منم، نو دا څه دا کافران شو. او پنځم پیغمبر هم مني خو د پیغمبر تعلیم نه مني، احکاماتو باندې عمل نه کوي، په طریقو باندې نه ځي، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم منم چې یو پیغمبر شته خو طریقه یې نه منم، نو دا هم کفر دی. او بل دا چې هر څه منم خو عمل پې نه کوم او قصدن د الله نافرماني کوم که نه، په دې ټولو صورتونو کې قرآن کفر ویلی دی. راځي که نه، وخت په وخت باندې به راځي، نو دې ټولو ته قرآن کفر ویلی دی. ستاسو معبود یو الله دی، مونږ ټول به د یو الله بندګي کوو. الله دې زمونږ د عقیدو اصلاح وکړي چې زمونږ عقیده صحیح، انشاءالله زمونږ آخري ځای به جنتي. د خپلو عقیدو اصلاح وکړئ او داسې ټولې خبرې د ذهنونو نه لرې کړئ. صدق الله العظیم.